یو بنده تپوس کوي چې د یوې ښځې یو خاوند مړ شو دی د بل سړي سره نکاح وکړه هغه وفات شو بیا د بل سړي سره نکاح وکړه نو په ژوند باندې خو د دې نکاح د دوه دریو کسانو سره وشوه نو د قیامت په ورځ به په جنت کې دا ښځه د کم خاوند سره ټیک شوله جواب دا دی چې دې باره کې درې قوله دي کتابونو ذکر کړي اولنې دا دی چې دې ښځې له به اختیار ورکړلی شي چې ستا کم خاوند خوښ وي او ته په خوښه د کم خاوند سره کېږي د حق خاوند سره شه ټیک شوله دا یو قول شو دویم قول پکې دا دی په حدیثو سره ثابت چې دا ښځه به د هغه خاوند سره کم خاوند چې د دې ښځې سره ښه سلوک کړی دی د دې د حقوقو خیال یې ساتلی دی او ښه سلوک یې ورسره کړی ښه برتاو یې ورسره کړی نو دا ښځه به د حق خاوند سره په جنت کې او دریم قول پکې دا دی چې دا ښځه به د اخري خاوند سره دا ابودردا صاحب روایت چې کوم دی په هغې کې دا راځي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې دا ښځه به د اخري خاوند سره د کم کس سره چې د دې اخري نکاح شوې ده او د هغه په نکاح کې دا مړه شوې ده نو دا به د حق اخري خاوند سره دا سوال خو ختم شو جی دویم یو کس سوال کوي چې یو سړی منښته کړی د یو څیز یې منلی دی نو دا چاله ورکولی شي چاله نشي او که د خوراک څیز دی نو په چای خوړلی شي او په چای نشي جواب یو سړی یو څیز ومنو هغه د خوراک څیز دی یا پیسې دي هر څه چې دي نو ګوره دا یاد ساته چې دا څیز نه په اصولو خوړی شي اصول دی ته وایي لکه ستا مور او پلار تا یو څیز ومنو نو مور او پلار دې نشي خوړی نیو نیکه دې نشي خوړی داسې پسې ځه په اصولو هم نشي خوړی او په فروعو هم نشي خوړی فروع دا دي چې ستا بچي نشي خوړی ستا نوسي نشي خوړی ستا کړوسي نشي خوړی داسې پسې ځه ټیک شوله که نه نو په اصولو او په فروعو یې نشي خوړی په خپل یې هم نشي خوړی صحیح شوله که نه او که خاوند منښته کړې ده نو ښځې نشي خوړی او که ښځې کړې ده نو خاوندي نشي خوړی د دې نه علاوه به څوک خوري نو غریبانان به خوري فقرا به خوري مسکینان به خوري که مالدار سړي وخوړه ګوره منښته نه کېږي مالدار به نه خوري رورې خوړی شي خو چې غریبي خورې خوړی شي خو چې غریبی ټیک شوله که نه نور د تره زامن او ماماګان او د ماما زامن رشته دار نور ټول خوړی شي خو په شرط د دې چې ګورې غریبانان وي که مالدارو د وس دس خاوندانو ټیک شوله که نه نو ګورې بیا دا منښته ټیکه نه ده دا به غریبانان خوري دا به فقرا خوري دا به مسکینان خوري دغه شان که نغدې پیسې وي نو هغه به څه ورکې هغه به هم دغه شان خلکو ته ورکې ټیک شوله دا سوال ختم شو دریم سوال دا کوي یو بنده چې یو کس ښځې ته داسې وویل چې ته په ما حرامې او زما ستا رشته ختمه ده ټیک شوله که نه نو دلته مسله څنګه ده نو جواب یو سړي خپلې ښځې ته وویل چې ته په ما حرامې نو دا طلاق لفظ دی په دې سره دا ښځه څه شوه یو طلاق باین ورته راغی دا په یو طلاق سره د نکاح نه ووته فی الحال د نکاح نه څه شو ووته د دې نه پسې ورته ویل چې زما او ستا رشته ختمه نو په دې سره اوس هم نه کېږي ځکه چې په یو طلاق سره دا د نکاح نه وتلې ده په حرام ټکي سره دا د نکاح نه ووته که دې نه پس دې طلاق ورکویم طلاق ته څه ځای پاتې نه شو ټیک شوله خو د نکاح نه وتې اوس پردۍ ښځه ګرځېدلې اوس که غواړي دوی په باهمي رضامندۍ سره یو بل سره خوشحاله دي رضا دي نو مهر دې مقرر کړي ګواهان دې کښېنئ او تجدید د نکاح دي وکړي نکاح دې څه کړي واپس تازه کې خدا دې یاد ساتي چې دې خاوند ته بیا 2 طلاقه پاتې شو که هغې هم ورله ورکړه نو مکمل به دا ښځه صحیح د نکاح نه وتي دا څو ضروري مسلې وې ملګرو یې تپوسونه کړي په خپله هم واورئ د ملګرو سره هم شیر کوي وصلی الله علیه